عظیم احسان دی چې د پدر نه د ابتدا نه را روان مسلمانان یو الحمدلله نه مو نیکونو د اور عبادت کړي نه د بوتانو عبادت کړي نه د ونو عبادت کړي الحمدلله اولنا موحدین او ان شاء الله زمون بچی به موحدین او زمون نصیب موحدین ان شاء الله او د دې توحید او د سنت د پاره عزیزانو من قربانین زمون نیکونو ورکړي من له خو دین وړیا راغلی الحمدلله د دې دین په حفاظت کې قربانی چې ورکړي هغه زما د محبوب صحابه ورکړي زما د محبوب صحابه د دین داسې یو مثال قائم کړي چې د دنیا په مخ باندې با نه داسې مین دي داسې بچی به راوړي نه مخ کې راوړي او نه به رستو راوړي کم چې زما د پیغمبر صحابه کرامو ټول وای الحمدلله نه د مال پروا ساتلې نه د جان پروا ساتلې نه د ملک او د باغ پروا ساتلې خو چې هر ځای د باطل سر اوچت شوی زما د پیغمبر صحابه زما د نبی عاشقان زما د نبی طالبان په صف اول کې ورته ولاړ دي صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ ما بیان کرے خزیو خبر کوم عزیزان قربانی کدا هغوی نوے نن بمنگ یا نور تا پسجد پراتوے یا با اور تا پسجد پراتوے یا بم ونی تا خدای ویلے یا بم کانی تا خدای ویلو یا بم سپوگمی تا خدای ویلو دا خو زما دا اغی صحابو برکت تے نن چې د صحابو په ذات حمله ده نن د صحابو په شان حمله ده نن زما د نبی په شان حمله ده عزیزانو دا یقینا نن دا قوم را اوچتول پکار دی چې اے قومه منګ او تاسو ګور ډېر مضبوط قوم یو زمونږ ډېر مضبوط رښتې دي الحمدلله صد افسوس دا دی چې مونږ دین بیانو خو په دین باندې عمل ډېر کم کو بیان ډېر کو خو عمل په کم کو ورونو په دنیا کې زمان نبی صحابه تا کده جهاد تعلیم ورکړي نو د جهاد تعلیم سره سره زمان نبی صحابه تا د ژوند د تیرولو یو نقشه برابر کړي چې ګوانډي سره به څرنګه ژوند تیرې ګوانډي سره به څرنګه ژوند تیرې د ملک د سربرا سره به څنګه وخت تیرې کله به تراعی جوړېږي کله به ترعیت جوړېږي کله به ته امیر جوړېږي کله به ته مامور جوړېږي ته به ژوند څنګه تیرې نن الحمدلله کلم چې مسلمانانو فتح موندلې ده کلم چې مسلمانانو ګټه کړې ده لیکن به ساتلې نه ده په ګټلو باندې سرونه ورکړي په سرونو باندې په ګټلو باندې باغونه ورکړي په ګټلو باندې ارس قربان کړي خو په ساتلو باندې بے خیاله نه ده ساتلې نو الله ته نبی خپل نعمت اغسته زما بل ورس ثوابای کې بیانو مال ته سملګرو ته یو کال مخ کې خبره کړې و نو مال سملګرو کاغذونه راغل چې مولوی سے په دې خبر لګرانا واچو الله دې من کې هغه صفات راولي کله چې عثمان غنی رضی الله عنه شورا فیصله وکړه بیعت شروع شو عثمان رضی الله عنه سره یو د قرآن شریف عالم دین راغه زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کړې و کله چې هغه راغی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عثمان ذوالنورین سره چې لاس ملاولو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لاس کلک نیولې ده شاته ملګری وی ورپسې لین کې ولاړ دي اے زیدا لاس پریدا شاته ملګری ولاړ دي هجوم جوړ دی زیدم جاری عثمانم جاری زید نم اوخ کې روان دي عثماني ذوالنورین نم اوخ کې روان دي درستو خلقو خیال داده چې زید رضی الله تعالی عنہ د عثماني ذوالنورین لاس پریدینا د مخ کې خلقو خیال داده چې زید د عثماني ذوالنورین لاس نه پریدي لیکن زید رضی الله تعالی عنہ د خلقو طبیعت باندې پوه شو
عثماني ذی-النورین تا غوږ ته ورنږدې شو ورته وی امیر المؤمنین شاته ملګرو ته تکلیف دی لاس زما پرېږده ورته وی ای زیده زه تانه وعده اخلمه ای زیده تانه وعده اخلمه ای زیده ما سره به واده کې زید رضی الله عنه مبارک وی یا امیر المؤمنین وی کومه واده رانه اخلي ای مهاجرینو نن ستاسې بچي حکمرانان دي درخواست دا دی پام کوه زویا نن که ته والي د یو صوبې جوړ شوې نن که ته گورنر د یو ولایت جوړ شوې ته که نن وزیر جوړ شوې ای طالبه د عثماني ذی-النورین بیعت ته ګوره عثماني ذی-النورین ورته وي ای زیده وعده را سره وکړه ما به نه پرېږدې زیاد رضی الله عنه ورته وي ای عثماني ذی-النورین یا امیر المؤمنین زما باندې څه خدمت ته راواچوه ورته وی زما سره زه که تا نه غواړم د پلانکي صوبې تا ګورنر مقررومه ته به انکار نه کې زید ورته وی نه 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 په دې خبره بیعت نه کومه دې ته تیار نه یم یا امیر المؤمنین که ته ما د کومې صوبې ګورنر جوړول غواړې اوس نه زه بیعت نه تېرېم ورته وی ای زیده ای زید بن حارثه ولې امیر نه قبله ما ته بیا دا غم ولې را اچوئ ورته وی یا امیر المؤمنین زه برداشت کولی نشم زه برداشت نشم کولی او امیر د علاقې به هغه څوک جوړېږي چې هغه برداشت والا وي د چا نه ذاتي بدل نالي د چا نه ذاتي بدل چا نه ذاتي بدل نالي هغه داسې کس یو ماله غوسه راځي زید ابن ثابت ته وایي ښه ګورنر یم قبلې نه وایي نه وایي قضا به قبلې قاضي به جوړېږي دی ورته بیا په جړا شو ورته وایي امیر المؤمنین بیعت در سره کومه امیر المؤمنین دې منمه زه به د یو پوجي کار کومه زه به د څوکیدار کار کوم ډیپټي اخیستلی نشم و زید بن ثابت شان نه دې قربان شم نن د مشرۍ پسې عبدالمتین مړ دی زم مړ یم ورپسې خدای مشري وایه چې د وزارت وې چې د وزارت وې نرمه کرسۍ وې او داسې تللا تل وې او خړپ خړوپ وې او مزېدارې مزې وې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه په دې زما د الله په ذات قسم وي چې د منصب نه او د مشرۍ نه مې دا سړه تور دی دې وجه نه زه اکثر چې بیان ته وځم زه دا نوم ته څوک پرېږدم نه دا نوم ته نه پرېږدم اکثر به چې زما بیان یې ځانه کرسۍ ته ورسوم شیخ القرآن شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول او شیخ العرب او فلان او فلان وا چې ته ما د دې ځان اسمان ته ورسې زما پلار به ځمکې ته راښکته کېږي عبدالمتین هم خوار طرف والله بالله چې د هغه کس نه چې په کوڅه کې ماشوم لګی وي او کباړ ورته راوړي او جامې خیرنې وي د هغې خیرنو جامو نه والله د هغې کس نه م زه زر چنده لاندې او کمزوری انسان یم زه څه شی یم مشري مه قبلوئ زید بن ثابته رضی الله عنه عثماني ذی-النورین ورته وی ای زید بن ثابته لاس را عبود کا لاس دینا ندی امیر مقرروما ندی گورنر مقرروما دی خوشحاله دی اره اٹکی سروی الحمدللہ عثماني ذی-النورین غوکی ورتوی ندی گورنر مقرروما دی ورتوی الحمدللہ منی سر جواب را کئی ورتوی ندی قاضی مقرروما دی وی الحمدللہ بیا ورتوی اے زید بن ثابتا زدر ندزان دا پاره او خیر خوا جوڑول غوارما اے زید بن ثابتا ما تبورس کی دا قرآن شریف دیوی حسی تلاوت او تلاوت سرداری تفسیر او ترجمه برات بیانے او اے زید بن ثابتا
کلا چې ما ته خندا راتلله و زید بن ثابته ما پوګ باندې ما پلاس باندې ما پسنگل باندې ما مخامخ سینه باندې وخما ته عثماني ذنورینا زم د جناب رسول الله استاد شان سره خاندان نخای اوهو مونږ خو د خندا د پر خپل مجلس جوړو کنه جوړو ها ما ته مرګري ور لازم مولوی صاحب اسه مو استړې استومانه یو زله زله کو بخاندې راو بخاندې من خندا پسې ګرځو عثمان سوي کما خاندل ما خندال م پرېوا عثمان ذی رضی الله عنه وی ما ته راځو د قران شریف تلاوت کوا ما ته د امیش د پاره د دې ترغیب را کوا چې عثمان غره پام کوا چې د الله د کتاب د تلاوت نه ځان محروم نه کی نن قسم نه د قران شریف تلاوت پاتې دی عثماني ذی مستقل صحابي ورته نسی وای ما د قران شریف تلاوت کو مال تفسیر کوا نن موږ د قران شریف ترجمه کو جمعات کې د درې کسان ناس هغه سګدا سے سټ غره سګدا سټ غره وای چې خدای کله بخلاصي وجه دا چې موږ ستړیو موږ د دین نه ستړیو الله دې موږ د دین نه نستړي کوي تاسو به چې موږ ته مولوی صاحب تاسو ته نه تاسو ستړي نه الحمدلله که ستړي و کورونو ته بتلی وای تاسو الحمدلله دیندار او دا شی دنیا اورینو چې دنیا ته پته ولګي عزیزانو سکون د الله په دین کې دی پس کې دی د الله په دین کې دی قسم په خدای چې د چا د دین سره واسطه راغله ا کامیاب دي امام زین العابدین یو حافظ قران ته ویل مال تلاوت کوا داغي په معمولاتو کې راضي هغه به زر رکعاته نفل کول سو رکعاته زر رکعاته والله کې موږ شمارلې شو 2000 سجدي شوې خادم وای په خدای قسم چې کله په امام زین العابدین سجدي تحقته شو ما به دا خو صبر او قتلو الله دی اولیاء ته پټین کې برکت اچي دی اولیاء ته سکه ټیم کې برکت اچي اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی نور علماء هم لیکلی چې هغه با د مقصدن په او 10 باندې د سار مونږ کولو نو دا د نوی رڼا والا خوشاټاری راوچ شو یره ول دل بس قضای حاجت نه راتللو یو کسر ما دی پاوکی کی خبر راغله ما بیانو کو بیان نه بعد زداغه په تندی پوش مالدا حرامي اوس بسوي خامخا بدی اوچتیږي یدي حرامي سړي پته لګي تندګي دا حرامي دی هر چا ته پته لګي خامخا سړي ما وز یعقوب بن انوتوی رحمت الله علیه خبر الته وکړه د بدرنګ طالبم پته لګي چې په کلاس کې استاد ته پته لګي دا خبيث بی ادب دی نو ما ته پته مالدا خبيث پس حرکت کوي سیب چې وطنم بس ماته راسره کې مولوی صاحب ما سره چینس شیخ صاحب دا شیخ صاحب ډېر استعمالي اعظم دا زس شیخ صاحب ما فو منځ شیخ راته مو ما له پته لګېدلې چې تندې کې 12 بجې بجاوي ما ول دا چې چل خبره کوا ما ته ولته یو خبر وکړه کنه ما چې تاسو ما ذهن کې لګ سوال دی ما وای څه شه دی ولیکنه چې د قدیمه حنیفه چې د سلويخ کاله د مقصدن په 10 باندې د سار مونږ کول نو دې سخړل نه مو خوراک غم دی ما ول اخوړل نو ول بیا دا قضای حاجت نه پیدا کېدل د بس نه خوړ ما ول دا څه چل دی دا ګوتې مرتدا سور کې ملتا سو درې طلاق او تاسو درې نه وای ته شرمېدلې خدای مغر کا دا څه ګوره بل شان نه عبد المتین ګوره هغه شان نه چې ګندل دوی دا خدای جل جلاله دی هغه جب مون ترا کې چې د حق خبر ور باندې وکړو دا ګوره الله نه غواړي ما ول تاسو خدا درې اسم درې نه مانې مال پوي خوې کنه سړی د سور مال ونی سلاس کې روانه کې ایو کس د شو دي کې راګل مال پرېدا ته زه سره خبره کوم روانه زموږ د مناظره پروانه کې ختميږي مال په ایمانی وایا چې تا نن ما خام سو قسمت عام خړلې بس لنډه کې میرا تاو کو ولجی دا خبره پرې مال نه اوس به ځاګه خبره جواب در کوم مال تاسو قسمت عام خړلې رومبه د خرمانو ګره دروغ بنه لعنت الله علی الکاذبین مال زر زر راته ز گاڑی ته خېجم ول ما کبانو خړلو پلان کې مال رښتیا و ستادي په ورځ د قیامت باندې حشر د ابي جهل سره وشو کې دروغ دی ویلي سو قسمت عام دی خړلې نو ماته چې وشمارل د صلات سره نه قسمت عام برابر شو مال وورا مال زنه ته اوس دا خبره د قسم سره کوم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مقصدن کې په یو پهلا پوي په درې قجرو باندې وخت راولو
शेख उल इस्लाम कारी मोहम्मद तय्यब साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू खुतबात की लिखली खादिम वरता रोटे रावड़ा वरता इमाम अबू हनीफा नंडेर मजेदार तो आम रागले चा मजेदार तो आम रावड़े ता द पारी तेरे निकड़ी दी दा तो आम स्ता द पारा खास दे इमाम अबू हनीफा को जनाशु सलोर सो उलमा उता तनख्वाह वर्के सो उलमा उता जवाब रागे सो उलमा उता सलोर सो उलमा उता तनख्वाह वर्के इमाम अबू हनीफा को जनाशु वर्तवई बचिया दास रखड़ी को खवाला जमाज दो खुदे पजात कसम हुई दीर्ष काल कीगी मद कटवई तो आम खोल लेने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह यो कसवर तवई तद कमजे सर ताल्लुक साथ मुनाजरा वर सरा वही द कूफी सरा वही खा कूफी सरा इमाम से वर तवई द कूफी मा खुद कूफी कबान में खोल लेने दी ये तो मुनाजरा हुई और तो वो मुनाजर होता हुई द कूफी हुई खा न द कूफी तो आम इराक की गोरे डेर खुले तो आम दा हुई उम्दा कबान जिसका तो कबान डेर ज़ेती और तबीबान वही चिकम सरे कबान डेर खुरी दागा हफीज़ा बसई कमजोरी भाई गोरे चडेर कबान खुरई दा हुमंग दा मुलें दा कबान डेर ज़ेत खुरू नो दरेज़ ले यो की खबर त मुताला कराने यदी की दा मुलें दा कबान डेर मखुरई दा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह रे आ मुनाजिर तवई और तवई दा से चलने चिद कूफी मखो कबान भी नदी खोड़ली हलाल गरम ताकत के गरम को हाफिजा कमजोर कई और अगर सीज जनखरम जकमा तडेर लो जिम्मेवारी परतदा नुमा वरतवल मर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने देश काल दे कटोई तो आम न दे खोड़ले अगर च द माखाम प माखसतन प और दस्त सार मुन कई दयम दा एम कम कस प तहज्जुद के कुरान शरीफ तिलावत कई याद साथई अगेल द खीटी बीमारी अल्लाह न लगे गोरा याद साथई दासी दादा तस कसम सरवम चिकम सरे कसम सरवम कुरान शरीफ बानी दत अल्लाह कदम द अल्लाह बजात कसम दर तखरम चिकम कारी से प तहज्जुद के तिलावत द कुरान शरीफ कई दलब द खीटी बीमारी न लगेगी इंशाअल्लाह दलब तकलीफ न राजी नो इंशाअल्लाहुल अजीज दा वादर असर ओकई द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बारकी मा वर्तन मालसदा कसम खुरम और मालता कसम दर को मौज बिया चितसार गरमा ददे मकसदना पुरता सोटे मरोटे बराबर कड़ी न सारे गले शो ओइन माल बर खैर रवानी माल बस मा गाड़ी से मजल दो मालता से बकार न लरे जमा सादा खबर दा दे पर यो खबर उस काने को बस लाज पूरे खुद जम शेख से बेबस वक्त कीनु माल सा प्लार में सर कीने नी ताज न हो ताज सलाम मुनाजरकुम बजमा उस खबर बा पागा कुल्लमा तलाक बांध खत्मो इमाम अबू हनीफा शान न कुर्बान शम यो शागिर्द वर तरागे वही हजरत हफीज़ में खराब अदा वर तवी दो कुरान शरीफ तिलावत तहज्जुद के कवा बल सरे वर तरागे वल जी माल बदन न तब न खत्मी की बदन की में तबई बदन में सस्सी वही तहज्जुद के कुरान शरीफ तिलावत कवा यो कस वर तरागे वही हजरत गुनाह न मिसरा चितूर शिदा से अमल ला तो रोजी उनिसा नफली रोजी उनिसा जमा इमाम अबू हनीफा डॉक्टर होमो हकीम होमो तबीब होमो शेखुल कुरान और शेखुल हदीस होमो इमामुल अइम्मा जमा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमामानो इमामो अजीजानो चाचे नफ्स लांदे करे अल्लाह ते कार अगस्ते न जमा यो दरखास्त दादे कि बचो तवाई क मुशरी अल द मिलावीगी द मुशरी बजेबाने उस अमर बिल मारूफ नदी कार शुरू कई अल्लाह जल्ल जलालुहु दी ओस दा रवान निजाम अल्लाह हुई तक़व्वत और नसीब की अल्लाह दी दागी हिफाजत की अल्लाह दी जगड़ खत्म की अल्लाह दी मुसलमानान खपलो के मुत्तहिद मुत्तफिक की अल्लाह दी पाकिस्तान की शरई निजाम रावली अल्लाह दी दलतम शरई निजाम रावली या अल्लाह नंगे ताना वारू अल्लाह खुदा दलतम निजाम मुस्तफा रावली अल्लाह खुदा दुनिया मुल्कुनु के अल्लाह मुहम्मदी दिन अल्लाह दाखुल दिन द मुस्तफा अलैहिस्सलाम अल्लाह दुनिया के दा निजाम रावली खुदा कनंद यो गल नलास कर शो बेबजमंग उस्ताद माल बार वलारी गल बे न पुरानी